رحیم ګډ مارننګ پاکستان ګډ مارننګ کې کې امید ته تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله سوکاله پروګرام تاسو ورې د سنو اف ام ریډیو نتورک 89.4 او 96 نه پروګرام کې زستا سو قربالي شان کا خیر پروګرام د سنو سحر او د ټیمونګه بالکل لا براه راست پېښور سټوډیو نه او ګرد پښتونخوا کې زمونږ چې کم ځای کې سټوډیو دی هغه باندې مونږه د ټیم لایو او دغه پروګرام تاسو اورئ چونکه د رمضان المبارک سپیشل ترانسمیشن په دې کې چې د مونږ ټایمینګ د مارننګ شو هغه نه هونه تر 10 بجو پورې دی یعنی دا یو ساعت ملګرتیا ده په دې کې ډیر خبره اترې چې دا غاستاسو هم وي او زمونږ هم وي او خپل شان موضوع هم چې دا بیا یو خپل موضوع مټکلې دا او دا شانتي په هغه موضوع باندې تاسو هم سره خبره اترې کوي ګڼ شمیر لیدونکو او لیدونکو به هم چې دا مونږ سره د کامنټ سلار اور دغه شانت ډیرو خلکو بچ دا ریډیو ټیون کړوي اور کامنټ سلار تاسو مونږ سره بالکل زمونږ د سنو پښتونخوا د فیسبوک کوم پاڼه چې دا زمونږ د سنو پښتونخوا د فیسبوک افیشل پیج باندې تاسو مونږ سره چې دا کامنټ زرا هم راتل شي اور زمونږ چې کم نن د پروګرام موضوع دی هغه الریډي چې دا په سوشل میډیا چې کوم پلیټ فارم دی هغه خلکو ته خو چې دا واضح دی او هغه چې دا ویني خود ریډیو ریدونکو ته به هم وایو چې نن چې کوم موضوع دی چونکه کله چې مونږ روجې ونیسو نو روجې اخري کې خامخا چې دا مونږ د خوشحالۍ چې دی هغه ډبل شي هغه په دې چې مخکې عید روانې وړو کې عید وي نو هغه الریډي چې دا د خوشحالۍ عید چونکه بعض سیزونه داسې وي چې هغه تهوار نه بلکې که مونږ وګورو هغه زمونږ دپاره محبت وي هغه زمونږ دپاره یو بل سره ملوېدل وي په هغې کې هغه زمونږ د خوشحالیو وړوکې خوشحالۍ چې د هغه زیاتې کي نو داسې ډېر شیزونه دي زمونږ په ژوند کې هغه راشي چې هغه زمونږ وړوکې خوشحالي چې د هغه غټه کي یعنی چې دا یو خوشحالي په بله کې یو په ټریپل کې نو دغه شانتې زمونږ نن چې کوم موضوع دی هغه هم دغه شانتې مونږ د دغه د روجې او ختمېدونکي دي چونکې اور عید راتلونکی دی نو نن چې کوم موضوع دی امید دی چې الله پاک په زمونږ استاسو چې دغه روجې چې دي هغه قبلوي ځکه چې کم انسان چې هغه صحیح معنو سره او صحیح طریقې سره او دغه شانتې مختلفو د اسلامیک پوینټ اف ویو چې د هغې مطابق چې زمونږ ټیک نیولي وي نو الله پاک قبلونه دا ځکه چې الله پاک پخپله وایي چې معافي وغواړئ دا هغه ورځې شپې دي دا هغه عشرې دي چې په دې کې چې د ځان دپاره دعاګانې وکړئ مغفرت وکړئ او چې دا توبه وباسئ نو مغفرت هم کېږي پکې پکار دا دی چې مونږ توبه ویستې او عبادتونه هم پکې زیات کړي وي او انشاءالله چې دا زمونږ چې دغه میاشتې څنګه الله پاک پخپله وایي چې د دې ثواب چې کوم دی هغه به زه پخپله ورکړم څنګه چې یو مزدور دی چې هغه ټوله ورځ دیاړي وکړي او چې کله هغه مازدیګر سي نو هغه خپله دیاړي یوسي نو هغه خوشحال وي دغه شانتې د دې دیاړي چې کومه مونږ ته ملویږي هغه به الله پاک مونږ ته پخپله باندې چې دا راکوي خو اني هاو الله پاک ته زمونږ دغه روجې نوره هم اسانې کړي او دغه شانتې ډېر ښکلی موسم هم دی اور مختلف ځایونو کې چې دا پرونه ستاسو ګورئ چې برلونه هم چې دا روان دي او برلونه کېږي او دغه شانتې پېښور کې که مونږ وګورو نن سهار ډېر ښکلی موسم و چې سهار راپاڅېدمه نو مختلف ځایونو کې دغه شانتې بارانونه الریډي سټارټ هم دي خو دا نن ورځې کوم موضوع چې ده هغه د عید چې کوم په بازارونو کې چې دا رونق دی او دغه شانتې د خوشحالیو چې کوم تیاریانې دي او هغې چې کومه فضا ده په هغې په هکله به خبره کوو چونکې مونږ خبره وکړو عید راتګ سره چې دا هر طرف نه د خوشحالۍ یو چې د لهر راشي د خوشحالیو چې دا یو فضا راشي او دغه شانتې دور دراز علاقې خلک چې دا هغه راځي بازارونو ته او بازارونو رونق چې د هغه یو نه بلکې په یو په ټریپل شي او دغه شانتې رنګیني او دغه شانتې ښکلي ښکلي لایټونه ښکلي سجاوټ او د بازارونو او دغه شانتې مختلف سیزونه مختلف سټایلونه په بازارونو کې لګېدلي وي او بیا د مختلف سیمو مختلف علاقو خلک چې د هغې راځي هغې مطابق د خپل کلتور د خپل روایات د خپل سیمې او د خپل علاقې مطابق چې کوم هغوی روایات دي هغې مطابق هغه شیزونه اخلي که هغه مهندي ده که هغه بنګړي دي که هغه ګفټ دی که هغه میټۍ دی که هغه مختلف سیزونه مونږ وګورو خو چې کله هم دغه ورځې رانږدې شي بازارونه چې راډکېږي یو طرف ته بازارونه ډکېږي دا د خوشحالۍ خبره ده خو بل طرف ته مونږ په دې ځای کې یو سوچ کوو چې کله هم مونږ یو ځان سره ګاډي راولو موټرسایکل راولو مونږ ځان سره پیک اپ راولو مونږ چې دا بازار ته راځو نو کوشش کوئ
چې ډیر په احتیاط خپل ډرایوینګ وکړئ او هغه ځای کې ګاډي موټرسایکل او هر څه ودروئ لاک کوئ چې بیا تاسو ته سبا مسله نه وي یا چې د څوک یې درنه بونه ځي پټ نه کړي ځکه چې په دې کې چې د سنیچر هم ډېر زیات راځي چې هغوی موبایل هم تاسو نه سنیچ کولی شي هغوی ګاډي هم پټولی شي موټرسایکل هم پټولی شي تا ګاډي ته نقصان ورکولی شي نو دا څیزونو به هم خیال ساتئ چې کوم ځای کې پارکینګ وي 50 روپۍ 100 روپۍ الریډي هغه اخلي نو هغه ځای کې سیف ځای کې ګاډي ودروئ یو خو به د عام ولس چې کوم تګ راتګ لار ده نو هغه چې دا نه خرابېږي هغې ته به چې دا زیان نقصان نه رسي بلکې هغوی به چې دا د تګ راتګ چې کوم کېږي مختلف ځایونو ته نو هغه به ایزیلی کېږي او بل داسې ده چې مونږ که وګورو هغه ډسټربنس به نه وي چې کوم مونږ به بیا چې دا په بازارونه د مختلف ګاډي مختلف غلط ځایونو کې ودرېږي موټرسایکل ودرېږي چې بیا پوره روډ چې دا بلاک وي تاسو به کتلی وي چې په د ابدرا روډ او په دغه شانتې رینګ روډ او دغه شانتې ټاون علاقه بیا دغه شانتې صدر که مونږ خبره وکړو یا اندروني شهر خبره مونږ وکړو په دا ځایونو کې چې دا خلک ډېر زیات رامات شوي دي خو د جیب او د خپل مال د موبایل د ګاډي د دې شیزونو به خیال ساتئ خو زمونږ موضوع چې کوم دی هغه الریډي د عید چې کوم روان دی د دې چې کوم رونق دی په بازارونو کې د خوشحالۍ چې کومه فضا ده نو هغه مونږ وینو هغه به تاسو هم وینئ چې کم دکان ته ورځئ نو کم سے کم چې نه وي پکې 15-20 کسان خامخا ولاړ وي ځکه چې مونږ پرون لاړو په خپله هم چې دا زمونږ ملګرو چې دا وی یاره کیړی به والو چپلی به والو مختلف څیزونه نو مونږ حالات چې وکتو نو ډېر خوند یې هم راته راکړو ځکه چې په کوم ځای کې خلک زیات وي ګڼه زیاته وي او هلته کې چې دا جنګ جګاړې نه وي نو بیا خوند هم کوي خو چې کوم ځای کې ګڼه زیاته وي او جنګ جګاړې پکې زیاتې کېږي او هلته برداشت نه وي پکې صبر نه وي پکې بیا خوند نه کوي هغه ځای کې خو ما کتلو چې پرون ماشاءالله خلکو چې دا ډېر ښکلي شیزونه چې دا اخیستلي خو ما چېرته پکې داسې څوک نه ولیدو چې هغوی خپله کې لاس اچولی وي چونکې خلک اوس پوه شوي دي نو دا ډېره ښه خبره ده او دغه شانتې مونږ خبره وکړو هر سړی چې د خپل خرید و فروخت کې چې د هغه مصروف و او دغه شانتې دغه ورځو باندې پکار دا دی چې هغوی سیلمین وي یا چې دغه شانتې دوکانونه ولوي هغوی د خلکو سره د خوشحالۍ ډبل کول نه ټریپل کول نه په دغه ډبل چې دا کول په دې هغه کې چې که مونږ وګورو یو شیز دی چې هغې کې دا 50 روپۍ ګټي خیر دی د عید شپه ورځې دي په دې کې دا یو 10 روپۍ چې دا کمې وګټي 40 روپۍ باندې د شیز خرڅ کړي ښه شیز د خرڅ کړي خلک په هم خوشحال وي شیز به هم ورته په ټایم میلاو شي او آسان به هم ورته میلاو شي دا زمونږ خواست د هغه نه او دغه شانتې مونږ که وګورو ځوانانو ماشومانو خویندې وروڼه بزرګانو مشرې ښځې دا هم مختلف ځایونه خلک چې دا راځي چې هغه څوک ځان له کپړې اخلي څوک ځان له ماشومان دپاره کیړی اخلي څوک چې د ځوانانو دپاره کیړی اخلي څوک رغلي وي چې یاره زه بابا دپاره چې دا ګفټ والم څوک وایي چې مور دپاره ګفټ والمه څوک وایي چې وړوکې لور دپاره ګفټ والمه څوک وایي چې یاره په ګاونډ کې چې دا ماشومان دي رسه هغوی ته وړوکې کیلونې او دغه شانتې مختلف څیزونه واخلم مختلف سټایلونه لګېدلي وي چې کم مختلف ځایونه دي چې مختلف ځایونو کې تاسو چې د بنګړي هم اخیستلی شئ مختلف داسې ځایونه چې هلته کې تاسو مهندي لګول هم شئ دا هم کېږي که نه مختلف داسې څیزونه وي چې هلته سټال لګېدلي نو هر سړي چې کم شیز پکار وي نو هلته چې راځي او دغه شانتې د چمک دمک چې کوم ده د خوشحالي چې کومه ده دا په یو نه 3 حصه چې ده زیاته کوي خو خیال کوئ د یو بل او دغه شانتې تاسو به کتلي کیتی پیتی ماشومان زه د ماشومان ته کیتی پیتی ځکه وایم دا ګللي ماشومان وي وړوکي وي او دوی چې راشي نو دوی مختلف شیزونه ګوري وړوکي شیزونه راخلي بابا ماله چې دا وړوکي غوندې سایکل دی دا والا بابا ماله چې دا وړوکي غوندې دا ګاډی دی دا والا بابا ماله چې دا غباره والا دا شانتې وړوکي ماشومې چې راشي نو هغوی وایي ماته کلیپ والا ماته چې جی خانه دا ګومنز والا ماته چې دا بنګړي والا مختلف ماته دا هغه رنګ والا دا شی مختلف سیزونه دي چې هغه ډېر خوند کوي او د ماشومان په خپله لګیا وي هغه سیزونه چې د سټایل نه راوچتوي نو پکار دا دی چې ماشومانو ته هم ویزیټ ورکړو خو هغه ټایم کې چې کله ډېر زیاته ګڼه ګوڼه نه وي ماشومان په ګڼه ګوڼه کې بیا هغوی ته هم تکلیف وي او کور ولي ته مور پلار ته هم وي نو دا چونکې څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې عید چې دا یو تهوار نه بلکې مونږ خبره وکړو په دې کې چې دا هر هغه وخت که مونږ رایاد کو ډېر خلک داسې وي چې هغه په خپلو خپلوانو سره رشته دارانو ګاونډیانو سره کال نه وي میلاو
بیا دا داسې ورځ وي چې کله عید وي، په عید په ورځ چې دا چې کله مونځ وکړي بیا مختلف کورونو ته لاړ شي او هلته کې یو بل سره ملاو شي، میل ملاپ وشي، مینه محبت چې د یو بل له ورکړي، غاړه ورکړي، هغه خوشحالي چې دا په ډبل شي او دغه بدې ورځې چې کمې دي هغه ختم شي، صلح رحمۍ طرف ته راشي او دغه شانتې یو بل لپاره تحایف یا دغه شانتې ګفټونه چې دا یوړل شي، یو بل لپاره چې دا مونږ خبره وکړو. په مختلف سیمو کې تاسو به کتلي وي چې هغوی غرمې مختلف ځایونو ته لاړ شي، هلته کې یو ځای روټۍ هم خوري. مختلف خلکو د مختلف ځایونو یو خپل رواج وي چې هغه تاسو وګورئ. نو چې کله عید ورځ شي نو مختلف خلک چې دا خپل خپلوانو که راځي، څوک چې دا داسې ګاونډیانو که راځي، څوک چې دا داسې وي چې په کلي علاقې کې غټې حجرې وي چې په هغې کې ټول علاقې خلکو دپاره چې دا روټۍ تنظام کړي چې څوک ورځي بس هلته جي ښه نه پلیټ او بوتل او فلانا چای او چې د میټۍ هغه ورته راخلي. نو دا شیزونه چې دي هغه ډېر خوند کوي او ډېره واقعي سره چې د خوشحالۍ ورځ په دې وي چې چاته هم ګورې صفا جوړه، چاته هم ګورې پوه شوې ښه ځان صفا او لش پش چې د ښه مزار ګرځي او ښه په د چهرې نه پته لګي چې خوشحال وي. او دغه شانتې ډېر څیزونه دي چې هغه زمونږ ژوند چې دا بدلولی شي. که چیرې مونږ دغه شانتې څنګه چې د یو ورځ لپاره مونږ څومره ډېر شیزونه مونږ پرېږدو او ختم کو او بس یو بل چې دا غاړې ورکو، دغه شانتې که چیرې مونږ په عام ژوند کې هم دغه حالات جوړ کړو نو زمونږ ژوند به نور هم ښکلی شي. نو د بازارونو تګ کوئ خو کوشش کوئ چې ډېر په ګڼې کې، مګر ځکه چې بل طرف ته حالات هم داسې دي چې هغه هم هغه شانتې نه دي چې هغې له وجې چې د مونږ هغه ځایونو ته تګ راتګ وکړو. ځان سیفټي به ډېر زیات کړو ځکه چې جان دی نو بیا جهان دی، چې ځان دی نو بیا جهان دی، چې ته وې نو هر څه دي، چې ته نه وې نو بیا چې د څه دي. نو ځان به هم خیال ساتو، د بل به هم خیال ساتو او یو بل چې کله تاسو ځئ کوشش کوئ بازار ته نو داسې ټایم کې ځئ چې هغه ټایم کې تاسو چې دا نه تاسو نه څوک ډسټرب شي او نه چې دا تاسو د چا نه ډسټرب شئ، ځکه چې بازارونه ډېر خوند کوي او ډک شوي دي. نو چې ډک دي نو کوشش په مونږ کوو چې د یو بل خیال پکې وساتو. 091525414 باندې خبرې هم کوو، میسج کولی شئ KPK ټایپ کړئ، لږونه د ما ستاسو میسج به راځي په 8881 باندې. د ټیم مونږ چې فیسبوک اورېدونکي څومره هم دي زه به خپله هم فیسبوک طرف ته لاړ شم چې څومره کمنټس هم روان دي او دغه شانتې پروګرام به چې دا شیر هم کوو ځکه چې ګڼ شمېره اورېدونکي چې دا لیدونکي هغه مونږ ګوري اما کوشش کوي چې هغوی مونږ سره د کال د لار رام شي. نو بالکل تاسو مونږ سره راتللی هم شئ 09152541143 باندې او دغه شانتې میسج خو الریډي ستاسو به راځي، KPK به ټایپ کوئ، لږونه دما ستاسو میسج به راځي په 8881 باندې. کامنټس هم روان دي. السلام علیکم کراچی سے، وعلیکم السلام، بہت زبردست چې تاسو کراچۍ نه هم راغلي. سلامونه مامو جان، وعلیکم السلام. اتر اسرار وایي چې سلامونه، وعلیکم السلام او په خیر راغلی. هرکلی درته وایو. عمران میسج سروس د لار چې میسج کړی دی او KPK تاسو بیا هم زه درته وایم KPK ټایپ کړئ، لونې دما ستاسو میسج به راځي په 8881 باندې. کم ځای نه چې تاسو روټین کې خپلو خپلوانو رشته دارانو دوستانو ته کوئ میسج نو هغه ځای ته به لاړ شئ، کریټ میسج ځای کې به KPK ولیکئ، لږونه دما به ورکئ، میسج تاسو څه پیغام لګئ یا چې د تاسو څه وایئ موضوع په هکله او دغه شانتې یا ستاسو په ذهن کې څه سوال پوښتنه وي نو هغه تاسو مونږ ته رالیږلی شئ په 8881 باندې. او کلونه هم د پروګرام برخه به جوړو 09152541143 یعنی 52541143. فرسٹ کال آف د شو ګورو چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. په خیر راغلی. هرکلی درته وایو څوک او کم ځای؟ الله دې جنتي کړه او الله دې دا اختر دا خوشحالۍ په ټریپل آمین آمین آمین. نور شاه فیصل خبر کوم ملکان ثاني. جی شاه فیصل څنګه ہے؟ الحمدلله تاسو ښه؟ الحمدلله الله ناراضي یو بس شکر الحمدلله ښه یو. کور فیملی ښه ده او ریډیو فیملی ښه ده؟ شکر الحمدلله. شکر ده الحمدلله. روجې دې څنګه دي؟ روجې خو شکر دی ډېرې ښکلې روانې دي، ډېرې ښکلې، خو دا ده چې موږ خو لکه دا دغه دی دا صبر او شکر پکار دی. جی جی بالکل په هره معامله کې نو په هر حال باندې به شکر وباسو، دعاله به شی صحیح کړه ګدا د شي بیا خو د تیریږي، بیا خو د عبادت هغه مزونه نه چې صبر او شکر پکې. نو لکه په هر حال کې شکر پکار دی او
په دنیا کې به همیشه د ذات د لاندې کسته ګورې چې باندې کسته دې وکتل خو بیا وخت نه تېرېږي. صحیح بالکل. نه دا خبره خو شته. او حسد او دغه زور کړی دی که نه څنګه بیا دې حسد خراب کړو که نه. په بل خوږه روټۍ سود نه کېږي، ګاډن پې سود نه کېږي، کورم پې سود نه کېږي، ښه غواین پې سود نه کېږي. لکه دا زنګ په معاشره کې دا شی ډېر دی که نه. بالکل دا خبره خو شته. نو بهر ملکونو کې به لکه غلطي وو، لکه غلطي به زما وي او دغه دی د سوري به دغه بل وی پوه شو. نو لکه دغه شی پکار، دغه شی اپناول پکار دی که نه. بالکل بالکل دغه شانتې سوچ پکار دی چې دې به هېڅ نه کېږي که چا نه لکه اوس یو کس نه غلطه وشوه زه چې ما ته نه ده پکار چې زه ډایرکټ په هغه باندې ایکشن واخلم. خیر دی هغه ته ووایه چې هېڅ ایشو نشته، بس دا پکې راځي. نو به کلویي غواړی ځان د خاورو په مقام کړه که نه. دا خبره خو شته. او کوم ونه چې میوه ورکوي نو هغه همیشه جوکاوي ځمکې ته، د هغې کجزي د هغې شاخونه چې کوم دی ځمکې ته راښکته شوي که نه. جی جی بالکل. کومه چې شنډې ونې هغه څه نه نیسي نو هغه بره یې هغه نه راښکته کېږي، هغه چا له څه نه ورکوي. صحیح. موسم څنګه دی؟ باران شته که نه؟ دون شته؟ نه دا خو دغه دی، دا ویرځي دی او دغه دی دا پر کې کله سټارټ شو ډېر ښکلی موسم دی الحمدلله، د الله بېشماره احسانات. صحیح صحیح صحیح. دا دویمه درېیمه ورځ لکه موسم ډېر ښکلی دی، بارانونه لکه چې د اخترمو بارانونو کې تېر شي دا هم پته نه کوي. بس دلته خو موسم داسې دون زیات و نو پروازونه چې کوم دی جهازونه چې دا یو دوه غیر ملکي پرواز هم اسلام آباد کې کېناستو ځکه دلته دون زیات و. ایرپورټونه خو سټارټ دي که نه؟ سټارټ دي خو بس دا بعضې ځایونه چې کوم دي اوس لکه نن چې دا پېښور کې جهازونه چې دي سهار نه شو کېنستله نو دوه چې د اسلام آباد ایرپورټ باندې نن کې خو هلته چې دا کېنستو. دا خو د الله طرف چې الله نور ښیي نو الله غفور رحیم. او دا موسم چې ښه وي پوه شي پرون راسره ډېر ښکلي بارانونه ډېره زیاته مننه، خوشحال اوسئ. او بل میچ څه وبایلوبېږه؟ یاره بس مونږ وبې ګټو، زخمونه د له مالګې دوړو بس مونږ خو چې وبې ګټو خو بس نه مو وګټلو بیا. زنګ دغه زنګ سټي نه ده پاتې شي، زنګ سره داسې بیټسمین رانغی چې هغه سپینې شري. بس دا خبره خو شته، شهین خو ښه لګیا و خو بس زنګ همیشه په بالینګ میچ ګټلی، په بیټینګ میچ ته نه دی ګټلی. بس دا خبره خو شته. ډېره زیاته مننه شاه فیصل. مهرباني خوشحال اوسئ. ډېره زیاته مننه. ملکن نه موږ سره شاه فیصل و هغه سره چې د کال د لاره ډېرې زیاتې خبرې هم وکړې او 091525414 ګورو چې څوک دی. السلام علیکم. هلو ښه ده دې کال آی تھنک صحیح شو نو تاسو بیا ټرای کولی شئ په 091525414 باندې موږ بس تاسو کال اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ودیشان کاکا څنګه نوشروان د عمر زونه؟ نوشروان صاحب په خیر راغلی. الله دې خوشحاله کړه. تاسو څنګه یې؟ الحمدلله. طبیعت صحت ژوند څنګه دی؟ په دې یو دغه مې ډېر زیات خوښې چې ستا لکه مطلب دا په پروګرام کې لکه هغه ډېره کیسې نه بس سیده ساده پروګرام یې اسان وي، په دې مې ډېر زیات خوښ. اصل کې نوشروان صاحب یو خبره ده مونږ چې کله جرنالیزم کولو که نه نو په هغې کې مونږ دا ویلي وو چې تاسو چې د نیوز ویلیوز او دغه شانتې د جرنالیزم څه ایتکس داسې دي چې کله ته په کم ځای کې یو شیز کوې پروګرام کوې یا خبره کوې ته به د هغه علاقې هغې حطې ته ګورې هغې مطابق په ته چې دا خبره کوې. او مونږ سره 14 سټیشنې دي که زه دلته اردو کې لګیا شم یا په انګلیش کې لګیا شم چلو ټیک دی کېدای شي پېښور کې دلته ټول ایجوکیټډ وي او یا چې دا ملکنډ کې ایجوکیټډ وي یا چې دا په بجوړ کې ایجوکیټډ وي کېدای شي زما سیمه کرک کې هغه مره ایجوکیشن نه وي هلته خلک چې دا زما په انګلیش نه پوهېږي پښتو نه پوهېږي نو زما د خبرو هېڅ فایده نه شوه. زه به ګنټه خبرې وکړم هېڅ فایده یې نشته. نو مونږ به چې دا خبره واضحه او کلیر کوو به چې خلک خبر مونږ خلکو ته خبره کوو چې خلکو ته خپل میسج غلط رسو نو څه فایده یې شوه. دا ډېره ښکلې د پوهن خبره ته وکړه لکه ماشاءالله ستاسو خو لکه خبرونه دغه نه پته لګي ماشاءالله چې ښه تعلیم یافته کړه خو لکه تاسو په اسانه پښتو باندې هغه پروګرام کوئ نو ټول لکه مطلب دا د خویندې میندې لکه مدې ځوانان دغه دا ټول په اسانه پوهېږي که نه؟ جی
نو تاسو جی موضوع خو ما اورېده چې د اختر تیاریانې دي او لکه مطلب دا دی رونق دی لکه خلک ځي چهل پهل کوي د دې نه مخکې دا ملګري چې کومه خبره تر وکړه که نه دا حقیقت دی چې ګوره وي بغض حسد کې نه ساتل خو بدرنګي ده د ګلاب په شان انسان نه خامار جوړ شي اصل خبره دا ده چې مونږ دا پښتانه چې دي که نه چې مونږ ټول پکې شمار یو زم پکې شمارم دی پښتنو کې چې مونږ لکه کله دا بغض حسد کې نه د دې د لمن پرېښودې که نه او لکه مطلب دا دی خپل کار خپل لکه مطلب دا دی سزان مصروف کې نو دا یو ټول هر وخت خوشحالي ده بغیر اخترم خوشحالي ده خو مونږ دغه شي دومره ګیر کړي وو چې لکه مطلب دا دی چې بس د بل کامیابۍ ته نشو کتې د بل ښه یا که ګاډي وي د هغه ښه کور وي یا په ښه عهده نوکرۍ باندې وي یا لکه سهولت وي ورته بس پته نه لګي چې هغه مونږ لکه لیدی نشو نو دا خو ګوره علي شان صاحب دا خو د الله تعالی تقسیم دی که نه چې الله پاک لکه مطلب دا دی څوک ملنګې پیدا کړي څوک یې داسې اعتدال سره لکه مطلب دا دی کمزورې طبقه څوک یو شان څوک بل شان دی خو وایم زه یم چې دا خلک مونږ دې ته وګورو که نه چېرې که ډېر کمزوري خو چې په صحت باندې روغ پیدا کړي سترګې لاس پې نو د دې شکریه لکه مطلب دا دی تر قیامته پورې انسان نشي برابرولی مونږ د خپلې مسلې ټولې ګډې وډې پرتې دي مونږ د مسبل په ذاتیاتو په مسلو کې ګوتې وو دا مونږ ځکه پریشانو سره او ډپریشن سره مخ یو په کار د مونږ د بل ذاتیات پرېږدو مونږ د هغه لکه مطلب دا دي دا پیسې پرېږدو چې مونږ ځان مصروف کړو چې دی کوم خوا لاړ کوم خوا راغی او دا پیسې د کوم ځای نه وګټلې او دا په دې څه کوي هلکه د خو دومره څه دغه نه دی کړی دا څه دي زمونږ پښتانه لکه مونږ په دې کې لکه مصروف ځان کړی دی او دا نه ده چې یاره زه په څه طریقه باندې پرمختګ وکړم لکه مطلب دا دی یا ځان یا ورو یا دغه چېرې زه ځان مصروف کوم څه مشقت وکړم محنت وکړم مونږ لکه هغه د پښتو متل دی ټوکي نو ټیپر پینو که نه مونږ لکه د بل کامیابي اینو او د هغه بیا له هغې نه مخکې کم محنت مشقت او کم لکه منډې تړلې سټرګل یې کړې هغه نینو بالکل دا خبره خو شته مونږ په دې کې ډېر زیات ناکامي وو مونږ له پکار دي او بله خبره دا ده علي شان صاحب تاسو ښکلې لکه مدې موضوع لرله چې یاره اختره خوشحالۍ رالې لکه مطلب دا د بازارونو ته او دغه ته خلک ځي پکار دي چې مونږ چا سره لکه مطلب څه طرفګانۍ اوس هسې تو مې چې ورته وایي پښتو کې که نه او چا سره شوي که هغه خویندې میندې که هغه ځوانانې لکه مطلب سینیر کساني نو د شیطان دا لاره پرېږدو او هغه لکه زړونه ورته صفا کړو او لکه دا خوشحالي لکه مطلب دا د یو په لس او یو په سل باندې کړو او که فرض که مونږ سره چا بد کړي مثال خبره ده یا مونږ خفه کړو او ورشو او هغه لکه مطلب دا دی مونږ ځان ته رانږدې کړو نو هغه له مونږ اخلاقي شکست ورکړو هغه به سوچونه کوي چې لکه دا کس خو ما خفه کړی دی او لکه مطلب دا دی دا ما رضا کوي نو انشاءالله تعالی د هغه دپاره لکه د ټول عمر دپاره سبق شو هغه به چرم چاته په زړه کې بغض حسد کې نه رانولي هغه به وایي چې لکه دا خو قبیح عمل دی چې دا پرېږدم بالکل دغه خبره ده مونږ لکه پته نه لګي چې مونږ په کوم طرف روان یو که نه هغه وی زه رضا د پښتون عقل ته حیران یم زه رضا د پښتون عقل ته حیران یم د دوزخ په لار روان دي او جنت غواړي بالکل ایگزیکټلی مونږ له پکار دي چې مونږ لکه مطلب دا دی د رحمان لار خپله کړو او هر وخت خوشحالي ده دا زمونږ لکه مطلب دا دی مونږ چانته د ډپریشن او د خفګانونو پریشان جوړ کړي دا خود ساخته دي دا مونږ ځان ته په خپله جوړې کړي دا د الله طرف نه نه دي انسان خو ډېر خشتري او مسلمان خشتري چې مونږ څنګه لکه مطلب ځان ته خشته وایو او پوه یو دغه چې دا نور خلک هم دغه شان دي که بس هغه ساده خبره ده مشران همیشه وي کم هدف ته یا کم ځای ته چې مونږ ځو نو هلته خلک مخکې روان وي چې کله چې ته مخکې په ځای شاته زور کوې نو تا هغه ځای ته نشي رسېدلی نو بس ډېر شیزونه چې دي هغوی به مونږ خپله ګورو چې یاره زه په کم ځای کې یم خبره همدغه ده که نه علي شان صاحب مونږ لکه بار وایم د پرې کې ځون شماره خو د ملګري نه خفه کېږي چې مونږ پښتانه لکه مطلب دا دی د بلو غمونو د نورو خلکو غمونو د نورو لکه مطلب دا دی چې هغوی څه کار روزګار کې ذاتیاتو کې لګیا دی هغوی وخوړو خپل کارونه ګډوډ پاتې دي د الله بندګانو چې د نن نه دا عهد وکړو توبه وباسو چې مونږ خپل پرمختګ وکړو د خپل ځان د خپل اصلاح وکړو د خپل کور د خپلو بچو د خپلو وروڼو د خپل دغه اصلاح کړو مونږ د بل هغې ته لکه مطلب دا دی سوځو رکېږو نو دغه خو مونږ ته څه نه میلاوېږي د هغې نه علاوه مونږ ته لکه مطلب دا دی ګوره لکه دا څومره سخت وایي دي چې الله پاک لکه مطلب دا دی په دغه شپه په هغه باندې ټول خلک بخي او کینهګر انسان نه بخي که نه چې ده باندې به لکه مطلب دا دی جنت بوی حرامه یه نو پکار ده چې دا قبیح عمل مونږ پرېږدو دا خو زمونږ د لاسه دی دا
دا خو زموږ درغه نه الله پاک ته توبه طيب شو الله پاک به مونږ باندې فراخیم راولي او لکه مطلب دا چې چرې بم خپن شو او لکه چرې بم را باندې خفګان او لکه ټینشن را نه ودی او چې مونږ دا قابه عمل پریدو مونږ ټول لکه نن دا هادو او اختر را روان دي چې چا څه لکه څه قسمه دغه چې مونږ سره گاونډیان می رشتہ داري می ټول ځان سره په خوشحالو کې یو ځای کو او لکه مطلب دا ضرورو شانتي د خويندو شانتي حق شانتي لکه راغه شروع کړي ان شاء الله تعالی چې را معاشره هم خشته ده مونږ هم خشته او د خلک هم خشته دي او موسم هم خشته دي او اختر هم خشته دي جی جی بالکل ډیره زیاته مننه خوشاله الله اوسئ ډیر خوشاله کیږي ثانک یو ډیره زیاته مننه تاسو له خبر در کوم هغه خلک چې هغه بچی چې دی بهر دی هغه په انتظار دي چې هغه پاکستان ته راځي خو چونکه د مشرق وسط تاسو چې دا غوړي چې مختلف سیمو چې د کلنه د ایران او د اسرائیل او د امریکای چې کم جنگ شروع شوی نو هغه لواجه چې د مختلفو د ملکونو ایرپورټ یا خو بند شوی دي یا خو د فضایي لارې چې دا هغه خرابې شوی دي چې هغه او مختلف ایرپورټ اني ټایم چې دا هغه کشیدګي یا هغه جنگ لواجه چې دا هغه منسوخیږي یا پرواز یعنی چې دا هغه تګ راتګ چې دا هغه منسوخیږي مونږ خبرو کوم مشرق وسطا کې چې کم کشیدګي یو ځل بیا چې دا زیاته شوی دا هغه باعث کوم خبرو کو پاکستان چې دا پاکستان چې کم قطر بحرین کویت ته چې کم نن پروازونه چې کم 47 پروازونه تلو نو هغه منسوخ شوی دي مونږ خبرو کو په دغه شانتي اورال پاکستان مختلف ایرپورټ خبره کومږو کو چې هغه مشرق وسط ته لوجه مونږ خبرو کو هغه پروازونو تعداد چې کم دا غنن د اورال پاکستان ایرپورټ نو 213 پروازونه چې کم دی هغه منسوخ شوی او دغه شانتي د کراچۍ ایرپورټ نا کوم خبرو کو مشرق وسط ته چې کوم اته پروازونه چې دی هغه تل منسوخ شوی دي او ویل کېږي چې 53 چې دا هغه اپریشنل دي او دا شاند فلایټ شیډول مطابق کوم خبرو کو نو لاهور ایرپورټ چې کوم دی پاغه کې 14 پرواز یعنی چې د جزونه چې کوم دی هغه منسوخ شوی دي او دغه شانتي درې کام شپته چې کوم هغه دي پروازونه دي هغه چې دي اپریټ دي او دنه علاوه مونږ خبرو کو د اسلام آباد چې کوم مشرق وسط ته چې کوم زمونږ دغه جزونه هغه طرف باندې چې زی نو هغه کې خبرو کو نو یو لس چې هغه منسوخ شوی دي او سالور شپته چې کوم دي هغه اپریشنل دي جبکې مونږ بل طرف ته ملتان خبرو کو د ایرپورټ نو هغه کې 15 فیصل آباد کې 2 او دغه شانتي چې دا اغل ته منسوخ شوی دي او سالور پرواز چې کوم دی هغه متوقع دي چې هغه لاړ شي پېښور خبره کومګو کو د دوحه او شارجه چې کم درې منسوخ اغل ته پروازونه چې کم دي منسوخ شوی دي او لس چې کم دی هغه متوقع دي چې هغه لاړ شي کویټه سه دوبۍ چې کوم خبره مونږ کو نو پاره کې 2 منسوخ شوی دي شارجه چې دا 2 جزونه چې کوم دی هغه متوقع دي او هغه اپریشنل دي نو دا شانتي مختلف ځایونو ته چې هغه نن پروازونه تلو نو په هغې کې اورال مشرق وسط چې کشیدګي کمه ده هغې بس نن قطر بحرین او کویت چې دا 350 پروازونه چې دي هغه منسوخ شوي دي نو دا هغه خلک چې هغوی بهر نه راتلو یا چې د هلته ځي نو څه مونده لپاره به چې دا حالات چې دا روان وي کشیدګۍ له وجې 0915414 ګورو چې څوک تېر سره السلام علیکم وعلیکم السلام پروګرام کې هر کله درته وایم څوک او کوم ځای نه خو یې جوړې برابر صحت الحمدلله الحمدلله څوک خبرې کوي را سره زه شپونکی خبره شپونکی جی کوم ځای نه چپری وزیران چپری وزیران نه په خیر راغلی ډېر لرې نه راغلی ماشاءالله جوړې برابر اواز دې کټ کېږي لکه ځای چینج کوي هلو اوس څنګه ده اوس ټیک شو پروګرام د اورې هلته پروګرام لګولی دی ښه نو څه به وایې را سره موسم څنګه دی هلته موسم خو ماشاءالله ښه برابر دی خو لږه ګلی شوي وه ها دغه څنګ چرته علاقې کې ګلی شوی د هغې وجې موسم ډېر یخ دی صحیح الله د موسم چې دا نور هم ښه کړي او ګلیو نه مداله ساتي نو پروګرام کې به را سره موضوع په هکله څه وایي اور ستاسو علاقو کې بازارونه څنګه دي ولا چې بازارونه خو سور کې دي پوه هاي شر نه شر شروع دی یو اختر سوداګانې دي څوک کپڑے اخلي څوک کړي چپل اخلي څوک څه اخلي بس هاي نه تور شروع دی
ها تاسو خپل تلی بازار چکر مله کولې دي زه پارون نه بل ورستله ځکه چې ماشومان دغه ورځو کې تنګول کوي چې مونږه بابا بازار ته بوزا یا چاچا بازار ته بوزا ترونه تنګي پلارم تنګي رونم تنګي نه اوس سامان مامون مې اختر ارڅ ورته خستی ها خري کړي دي خوشاله سي ولا نه مو تیاری وته کړی صحیح ښه خبره ده او ډیره زیاته مننه خوشاله سي چې تاسو راغلی رسره اوکې ډیره زیاته مننه شپون کوي د چپری وزیران سره چونکه حالت پروګرام اوري مونږ ته حالت نه کال کړو 091541413 ګورو څوک ته السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم څنګه لیشان وعلیکم السلام په خیر راغلی جی ډیره خوشاله کما پیژنې خامخا دې پیژنو څوک یې مزه وروج کیما څنګه یې تاسو ښه کور کې خیر دی الحمدلله تاسو برته وای ټول خري مشومان خري شکر دې خدي ما چې پروګرام تاسو یو غنټه شو یو غنټه پروګرام د خدا روجي د پاره دی اختر نه پس په بیا 2 غنټې وی 8 نه حاجی ما وی چې خدای یو غنټه شو بیا باندې 15-20 منټ رااله لیټ رااله یا الله خیر وکي چا ودا او کنه پروګرام مې سرنامه مې اوریدل او بیا په نمبر مې لاو لاسته مې اوریدل نه د خدای مې کتل چې بس نه اتونه مې دغه کومه خدای ناتونه ماتونه دا به نور څنګه شکر دی خیو الحمدلله او ستیاریان روان دي ځکه چې کور کې چې د مشرانو باندې بوج ډیر زیات پی نو الریډي چې دا نو بیا و تاسو صدر یا دغه شانتي پېښور مختلف ځایونو چې دا نن سبا دورې ډېرې زیاتې ما وی چې دا خدای سره نمبر دې لا تر نشته چې دا چې ته یو درته حقیقي شانتو په مې له دوه ماشومان درکړې خو بس هیڅ ذریعہ را تر نشته خوشاله سي زه همیشه یو خبره کوم چې زما چې څه هم وي او هغه چې دا په چاپیرچل کې چې تاسو سره څوک هم نږدې ګاونډي وي چې هغه سوس نه لري نو هغه لې ورکوي ما ته یو ورځ یو ملګرو کوارټ نه کال وکړو امرود باغ کې ولاړ یم وای زړه مې وایي چې زه تاسو د امرود درولېږم ما دا خو ته ما ته راولېږلی وای څنګه ما داسې چې ته به چې دا ګاونډي وي څوک وای او ډېر دي ما غریبانان به وي پکې وای او وي به پکې خامخا ما بس 1 کیلو هغه ته ورکړه بس دا وایي چې لیشان ته مې ورکړو بس دا خبره خو ټیک ده او اصل باندې زه خو غواړي که نه چې تاسو هم به د ماشومانې دي په کور کې که نه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه بس ستاسو مینه ستاسو اخلاص دا زموږ دپاره هر څه دی هغه ورځ مې د ببل پخلي درته دعاګانې وکړلې مفتي صاحب باندې یاد مې مفتي صاحب ته هم دی بس دغه دعاګانې چې دي دا زما دپاره هر څه دي دعا راته کوئ بس د دې خپلو بچو په شان ته دعاګانې کوم زه چې خپلو ملګرو ته وایم چې دعا راته کوئ څه دعا درته وکړو ما مړه هر څه پوره دي صرف د جنت دعا راته کوئ جنت ولې هم د زندګي هم دغه کوو زمونږ واړو په شانتي جی موږ سره احساس کېږي چې ماشومانو د چا به پلار نه د چا به مور نه جی زمونږ ته دغه کې بس دعاګانې په یاد چې الله دې په خپل حفظ و امان کې دې خپلو وړو زګول او ساته امين بس الله ته خوشاله کو دا اختر دې مبارک شو کور کې ماشومانو ته مبارکي وایي خیر مبارک تاسو یو انټي ته مبارکي ضرور تاسو ته مبارکي او ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه اور دا مبارکي هم چې دا پکې دا کنه رښتیا خو ما اخري کې به در کوم ځکه چې بل پروګرام پکې راځي نو خراب شي بل پروګرام پکې راځي که نه راځي نه راځي ها اني هاو چې څومره هم زما لیدونکي دي او ریدونکي دي د ټیم ما اوري نو تاسو ټولو ته زما لخوا کوچني اختر ډېر زیات مبارکي او بس خول منځي خمازار چکرې پکې ولګوي خمازار یو بل سره ملاو شي خمازار چې دا یو بل کرا لاړ شي خمازار چې چا نه خپوي مړ اسي ورشي ورته مړ بس خپو ورته چې ډیره غلطه مکړې د مړه چې 2 ورځې یا 3 ورځې یا کال مونږ چې دا خبرې نه کولې یو بل ته مکتلو اسې ځان نه وته خبره جوړه کمنه ما بچته ولې ما یاره اوس وسره ملاو شم کنه او ته ورته وخنده اسې چې هغه سوچ جوړ شي چې بس هغه تاسو سره چې د بس هغه بدی ختم کی سول راولي نو ورته ما بچته ولې ما اوس یاره ګورو خپل کې خاند خو بس هغه یو زد ده نو بس هغه ختم کړي
ښه مزدار چې دا چا سره مو بدۍ وي یا بدۍ هم ختم کړي خپلو خپلوانو کره خامخا لاړ شي ځکه چې د خپلو خپلوانو رشتهدارانو د سره چې تعلق ختموي نو په دا چونکې خبره که مونږ وکړو په دې باندې چې د اسلامک پوینټ اف ویو باندې چې د ډېر زیات چې د مختلفو خبرې هم کېږي او دغه شان دي زمونږ اسلام دا وایي چې تاسو بدي مه کوئ او 3 ورځو نه خو ډېره زیاته مه کوئ او په کار دا دی چې مونږ خیال وساتو ځکه چې مونږ راغلي د دنیا دپاره دې دپاره یو چې مونږ کوم امتحان ده چې په هغې کې پاس شو چې مونږ اډوانس کې مونږ ته کم هر څه چې دا سوال او جواب راکړل شوي دي چې هغه سوال او جواب کې بیا مونږ غلطیږو یا چې د مونږ هغې باوجود هم هغه غلطې کوو نو دا زمونږ چې ډېره زیاته ناکامي به وي نو کلونه هم روان دي زه غواړم چې اخري کال واخلم چې د چا دی السلام علیکم السلام علیکم ورور څنګه جوړ شي الحمدلله وعلیکم السلام په خیر راغلی څوک او کوم ځای نه علي یار کاکا خیر ډېره مننه او ډېر په خیر علي درته ویو خوشحال اوسې په خیر راغلی کوم ځای نه راغلی څوک راغلی او څنګه راغلی داسې رالم چې بس ستا پروګرام اورو او بس زړه مې غوښتله چې یو څو خبرې در سره وکړو ډېرې خوږې او ښایسته خبرې خوشحال اوسې بس تاسو مینه ده او ستاسو اخلاص دی موږ به خامخا خبرې کوو بس الله دې روغ جوړ او ژوندی لره چې دا پروګرامونه او بس ستا خبرې او موږ یې اورو خوشحال اوسې او ستاسو پکې شرکت هم وي او چې دا اوس اورېدونکو ته ووایه کوم ځای نه څوک خبرې کوي لیاقت علي د یکاغون مومندونه لیاقت علي د یکاغون مومند ماشل دومره لرې نه بالکل پروګرام دی اورو ډېر ښایسته او صفا سوتره راځي اواز ښه لکه عبدالله تاسو ته اواز در رسوي زما ماشاءالله بالکل ښه خواري ورڅه کړې صحیح عبدالله خو داسې ده چې زما ډېر نږدې داسې ملګری غوندې دی داسې تقریبا داسې وشمېره چې داسې یو بل ځای کې هم یو ځای پاتې یو نو دلته هم دغه شانې او ښه هلک دی یاره بس عبدالله زمونږ د علاقې دی او بالکل ستاسو علاقې دی ډېر زبردست هلک دی الله دې روغ او جوړ ژوندي لري او که زمونږ اواز اوري نو بس سلامونه دي بس قبول کړي ډېر څه بالکل عبدالله صاحب به سلام اوري خو عبدالله صاحب هسې نه چې اوس د نه ځان روک شي هسې نه چې تویږي را تویږي کرسۍ کې والله چې بالکل لیاقت علي صاحب څه به وایي لنډ غوندې پیغام ورکړئ ټایم سره ختم دی خوشحاله اوسئ بس دا پیغام خو تا دی چې د خیر سره چې کوم الله پاک په موږ رحم کړی او کومې روجي وي او په موږ مسالت شوي وي او هغې کې د بخښنې او د نعمتونو د هر څه په دې انسانانو باندې مطلب دا دی چې الله پاک یو دغه راوستې وه او هغه په تېرېدو ده بالکل او اخري یا 3 ورځې یا 4 ورځې پاتې دي چې بقایا موږ خیال وساتو که څه غلطۍ څه شوي چې مطلب دا دی چې هغه دې 2-3 ورځو کې مطلب دا دی لر کولی شو دونه موقع شته لا اوس هم بالکل او بس الله دې هر چا له نیک عمل توفیق ورکړي دعا به کوو امین او ډېره زیاته مننه لیاقت صاحب خوشحاله اوسئ موږ به انتظار وو چې بیا هم کلونه کوئ زه الله پاک دې روغ او جوړ لره او دې لره او بس په روجماتي کې به راته انشاءالله چې دعاګانې کوو د خیره سره د خپلو بچو ډېره مننه الله دې آباد سوته خوشحاله اوسئ السلام علیکم امین وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه لیاقت صاحب اخري کال موږ سره د یکاغون مومندونه بس مې ملکند ورته ویلو خیر مړه دا زمونږ ټولې سیمې دي پوه شوې چې د خیبر پښتونخوا کومه علاقه مونږ یاده کړه یو بل لکه نه نو دا ډېرې ښکلې سیمې دي او دا ډېرې خوندورې دي او خوږه خلک یې پیدا کړي دي نو دا زمونږ وروڼه هم دي دا زمونږ مشران هم دي دا زمونږ خویندې هم دي دلته زمونږ میندې هم پاتې کېږي نو د یو بل قدر عزت دا زمونږ باندې چې دا فرض وګڼو نو بیا به چې دا هر څه ټیک وي او دا به مونږ فرض ګڼو بالکل دا ځکه دا ډېره ښکلې سیمه ده د خیبر پښتونخوا نو دلته ډېر ښکلي خلک یې زږولي دي او ښکلي خلک راغلي دي نو د یو بل خیال ساتو او ډېر زیاته مبارکي هم درته وایم د کوچني اختر په اډوانس کې بیا به انشاءالله تاسو سره د اختر یا د اختر نه وروستو چې دا ملاقات کېږي او موږ به په دعاګانو کې یاد ساتئ موږ همیشه تاسو په دعاګانو کې یاد دی زما آخري دغه پیغام دی چې کوشش کوئ چې بازارونو ته ځئ خو د یو بل پکې خیال وساتئ چېرته تنګه لار کې چې د گاډۍ موټرسایکل مه ودروئ ټرافیک روز مطابق چې دا هر ځای کې تاسو خپل گاډۍ ودرولی شئ خو هر هغه ځای چې هلته کې چې دا خلکو ته نقصان پکې رسي هغوی ته زیان پکې رسي هغوی ته تکلیف پکې رسي نو هغه ځای کې چې دا خیال کوئ چې گاډۍ موټرسایکل نه ودروئ موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ زما آخري هغه پیغام چې چېرته هم ځئ
هغه ځایونو ته مه ځئ چېرته ستاسو عزت ته نقصان رسي. هغه ځایونو ته لاړ شئ چې چېرته ستاسو عزت ته نقصان نه رسي. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ اور د لوی الله په امان.